ترالم دے با عملا دے د حق یو ترجمان دے مولانا سلیم زادہ اعوان دو خوگزڑونو درمان دے مولانا سلیم زادہ اعوان دو خوگزڑونو درمان دے زمزم اسلامک اسٹوڈیوز. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بنور الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زمان محترم سامعین اوریدونکو مسلمانانو ورونو، تیر پروګرام موږ د یومنٹ مدرسه کړی و. نن هم هغه یومنٹ مدرسه پروګرام موږ کوو او دغه د یومنٹ مدرسه درس دی چې په دې کې مخکې څرنګه چې موږ ویلو چې په دې کې د مانځه نه موږ یو لفظ به ذکر کوو، د هغې معنی به ذکر کوو، یو د نبی علیه الصلاة والسلام سنت مبارک به ذکر کوو او دغه شانتې د لویو ګناهونو نه یو ګناه به ذکر کوو. نن زموږ سره په دغه موضوع باندې تکبیر تحریمه مونږ ویلو. نن به مونږ وایو سبحانک اللهم سبحانک اللهم. دا زموږ سره الفاظ شو. اوس د دې معنی مونږ یاد ساتو. سبحانک پاکی د تعالی را، اللهم ای الله، یعنی د پاکی خاوند او پاکی والا ذات څوک دی؟ الله جل شانه دی. چې دا معنی مونږ ته یادوي او کله هم مونږ کوو چې د مانځه د الفاظو معنی یادوي نو مونږ له مونځ خوند راکوي. او د دې متعلق نن زموږ سره په مانځه کې سنت دي د تکبیر تحریمه. چې کله مونږ وایو مانځه ته ودرېږو نو مونږ پای کې سنت یو ذکر کړی چې مونږ به بالکل قبلې ته مخامخ، یعنی سیده به ودرېږو، کاږه به نه ودرېږو، سر به ټیټو نه، بالکل مخامخ قبلې ته به سیده ودرېږو. دا سنت دی. نن زموږ سره سنت دی د خپو ګوتې بالکل قبلې ته مخامخ کول. دا سنت طریقه ده. د خپو ګوتې زمونږه قبلې ته مخامخ وي، دا سنت دی. او دغه شان د دواړو خپو په منځ کې څلور ګوتې فاصله ساتل دا مستحب دی. نو دا سنت مونږ ته یاد وي. او د لویو ګناهونو نه زموږ سره نن دی چاته مسلمان ورور ته طعنې ورکول نه دي پکار. دا ګناه کبیره ده چې یو مسلمان ورور ته د یو عمل په اعتبار سره، بد عملۍ په اعتبار سره هغه ته لعن طعن کې، نو دا ګناه کبیره ده او د دې نه ځان ساتو. الله تعالی دې موږ تاسو ټول له په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.